الرحمن الرحیم العلم والتصور وهو الحاضر عند المدرک. مولانا په مقسم کې سورای وی درې جمهور حصولی حادث متکلمین مطلق علم او محققین هغه سوای هغه مطلق علم حصولی وی قدیمی او که حادثی. ٹھیک شو جی. نو دا محققین وای چې مطلق علم نه وایو ځکه هغه شاملېږي چاته حضوری ته هم او تصور او تصدیق په حضوری کې نه وي او حصولی حادث هم نه وایو لکه جمهور چې وایي. کده سی وایو بیا به لازم شي تعمیم عموم د قسم د مقسم نه لازم بشي تعمیم او عموم د قسم د چانه ځکه چې دا تصور او تصدیق په علم القدیم کې راتلی شي. حکما وایي چې عقول په قضایا او په اطراف د قضایا او علم راولي. څنګه عقول باندې علم نو په اطراف د قضایا او علم تصور دی او په قضایا او باندې علم صحیح تصدیق د تصور او تصدیق د غوی په علم کې راغله. نو کمنګ حصولی حادث شي کو مقسم کو نو بیا به عموم د قسم د چانه راشي د مقسم نه علم به شامل ته نه تصور او تصدیق به پکې وي. نو د دې وجه نه منګه حصولی حادث نه وایو نو مطلق علم هم نه وایو ځکه انحصار د مقسم فی الاقسام برانه شي او حصولی حادث هم نه وایو بیا به عموم د قسم د چانه راشي د مقسم نو مطلق حصولی وایو مطلق علمی حصولی. پاتې شو هغه مسله چې هغه جمهور ویلیو چې بیا به عدم انحصار د مقسم پچا کې راشي په اقسامو کې اقسام په حادث کې جاری کیږي او دا مقسم به حادث هغه به عامي ټولو ته به شاملي. نو مونږ وایو انحصار د مقسم په خپل اقسامو کې پکاري نو خپل اقسام خو تصور او تصدیق دي پاغي کې انحصار شته. پاتې شو تصور منقسم کیږي بدیهی نظری ته یا تصدیق بدیهی نظری ته. نو دا خو اقسام نه دي بلکې اقسام الشی دي. دا خو اقسام نه دي بلکې اقسام الشی دي. انحصار د مقسم په خپل اقسامو کې پکار دی نه په اقسام الاقسام. او دیم جواب بدامو چې دا تصور دا بدیهی او نظری ته چې کم تصور منقسم کیږي هغه تصور چې هغه حادث دی هغه تصدیق چې هغه حادث دی هغه حادثین دي دواړو ته منقسم کیږي اسی تصور مطلق تصور او تصدیق نه. دا سویم جواب شو. پاتې شو مسله د چا د متکلمینو هغه د ځان د پاره دو دلیل وی کستاسو فکر دی. یو دلیل دا وی چې مطلق علم زکه چې مقسم سره عموم پکاري مناسب الیق د مقسم سره عموم وی مدار چې تاسو سوک حصولی حادث وای سوک حصولی مطلقاً وای هغه خاصین دي تقسیم په خاص کې مستلزمی تقسیم لره په عام کې نو عام به بیا منقسم کیږي. حیوان چې په دوه قسمه شي یو ناطق بل ناهق جسم نامی په دوه قسمه شو مطلقاً په دوه قسمه شو نو بیا تقسیم په مطلق علم کې راځي. جواب خدای بندر مقسم سره عموم پکاري خو چې څومره لایقي دسه عمومم نه جغار شته شاملي او داغي خیال ساتل شوی رزکه مطلق حصولی مطلق علم حصولی هغه کې عموم شته کنه هغه کې څه شته او که چرته تعمیم مطلقاً هغه مقصود وي بیا خو پکاردار چې مقسم جنس قریب نه ذکر کېدل حالانکه خلق خو مقسم کم جنس ذکر کوي قریب نو لہذا چې کوم عموم پکار دی درکار دی غشته. آپ جس عموم کے قائل ہیں کہ وہ عموم من کل لجوہ ہوگا وہ مراد نہیں ہے. باقی تاسو دا ہوئی چې خاص منقسم شنو سوک با منقسم کیگی عام وی منقسم کیگی با خو مجازن اب منگ دلتا پا مقسم حقیقی کی خبر کرو چاکی او ٹک تا چې خاص منقسم شو
لکه حصولی حادث یا مطلق حصولی علم بم منقسم کیږي خو مجازن حقیقتا نه بلکې څه مجازن. العلم نغور مسلک کم دی چې تصور او تصدیق ته کم علم منقسم دی؟ مطلق علم حصولی، نو حصولی حادث لکه جمهور چی وی، نه مطلق علم لکه متکلم. وهو الحاضر عند المدرک، علم ستوي اغا حاضر توي، حاضر علم چاته وي اغا حاضر توي عند المدرک، عند د مدرک خواته چې کوم شی حاضری، د مدرک خواته چې کوم شی اغا علم دی. په دې معترض اعتراض کې چې خلق هو چې علم حصول صورت الشیء فی العقل، څنګه حصول صورت الشیء فی العقل اغیته علم ستوي حصول صورت الشیء. دار جمهورنا خلاف وکړه ک نقطه فعلیک البیان ک نه په قوت د خطا کې ده. جواب استهانات لازمیږي، بیا څه لازمیږي؟ نقطه شته هغه اعتراضات دی په تعریف د جمهور، اگر که مجاب دي، اگر که بیا سني مجاب دي خدا سے تعریف ولې نه کجره سره سوالات په وارد نشي، د سره سوالات ور باندې سني شي. اول اعتراض علم ستوي حصول صورت الشيء، نو د حصول اضافت شری صورت تر پته ولګیدل چې علم د مقولې د اضافت نه دی، حالان کې علم د مقولې د اضافت نه دی بلکې رچا نه دی. اگر کدی جواب هم ورکړل چې اصل کې دار الصورت الحاصله، الصورت نو بیا مقولې د کیف نشه. خو سوال خو شو کنه. دویم سوال تو علم وی حصول صورت الشیء، نو د صورت اضافت شی ته شری متبادر د دین اداره چې دا صورت په د شی سره موافقی، دا صورت با نو هغه علم ته خو شامل شو چې زمات د دې پکینه صورت راغله ذهن ته دام پکې دی، هغه ټیک ده. او که مثلا زما ذهن ته د دینه سره راغله خر، نو دا خرج دا جهل مرکب دی، دا اوس تراته وای نه دا پکې رزم خر دی، انو دا صورت موافق دی رشه سره که مخالف دی؟ جی موافقون که مخالفون؟ نو هغه تینا خارج شو. حالان که هغه قسم دی د تصدیق او تصدیق قسم د علم دی، و قسم القسم قسم، نو جهل مرکب خود علم قسم دی. نو اگر کدی تینا بیا جواب هم کرلی چې دا صورت منشه دا اضافت به معنی من دی، نو کله به دا صورت د شی سره موافقی او کله به سره موافق نه، دواړو ته شامل شي. دریم پدی او سوال لې چې فعل عقل نو علم بالجزئیات ته خارج شو، ځکه جزئیات په عقل کې نه، ځکه کې تقسیم راځي، نو په انقسام د حال به انقسام په محل کې بیا راځي، باید په عقل کې تقسیم راشي، حالان کې په عقل کې تقسیم ناراضي، هغه ته خارج شو. د دینم اگر کاغي جواب کړي دی، جواب دار چې دا فعل عقل په معنا د عند العقل، ناغي وی علم ستوي حصول صورت الشيء عند العقل، یعنی الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. نو دا جزئیات اگر که په عقل کې نه دي خو په ما یقربو د عقل کې خودی کنه د نورو حواسو کې دي، نو دغم قریب دی عقل ته کنه، دغم قریب دی چاته. ما تاسو تعرضو که چې علم ستوي حاضر عند المدرک ته، دا تعریف یو کو معترض په اعتراض کې یو خلق خو تعریف کړل حصول صورت الشیء فی العقل، هغه دی ولونه کا و هغه مورد د اعتراضات او سو اعتراضات وارد دي. جی یو اعتراض، دویم اعتراض، دریم اعتراض علم بالجزئیات. نو اگر کاغی تینا سم کړلی جوابات ولی آغا تعریف چې بغیر د سه اعتراض نه چې جواب ته ضرورت را نشي اولاد دا آغا تعریف نه چې بغیر اعتراضات شي، اگر کسی شي جوابونه موشي. وصلی الله تبارک